بسم الله الرحمن الرحیم. جرح و تعدیل سلسلہ کې مونږ دا ویل چې بعض جارحین هغه متساهل وي، بعض معتدل وي او بعض متشدد وي. او ضابطه بیا مونږ دا پیش کړې وه چې کله یو متشدد عالم د یو سړي توثیق وکړي که نه د یو راوي، نو بس مطمئن شه د هغې نه چې دا سړی ټیک ده. دارنګې معتدل سړی چې وکړي نو هم ټیک ده، خو متساهل چې نو متساهل د رواتو په حکم لګولو کې هم تساهل کوي او حدیث کې هم په حکم لګولو کې تساهل کوي. متساهلین ډېر زیات دي. مثلا ابن حبان دے، امام حاکم دے، امام ترمذی دے، دا ټول مثال مونږ وایو او مونږ منډه نه وو چیرې کنده بس وایو فلانه متساهل له لړ شي په مخه باندې. نه مثال به پیش کول پکاري او په یو مثال کار نه کیږي. دا کدا ممکن ده چې یو سړی یو ځای کې تساهل نه کار واخلي او بل ځای کې دا حکم کې تساهل نه یې تاسې متساهل مشهور کړي. دا مغز کپائی چې مونږ کو یا یو روایت را ګورو غنټو غنټو ټایم پاغې لګي، دا دې دپاره کو چې تاسو ته مثالونه ګڼ راشي. د سام سال مونږ ویلي دي 4-5 د امام حاکم. دې سره دا هم یاد ساتئ چې د امام حاکم تساهل ډېر شدید دی. د امام ترمذي تساهل هغه شان نه دی. دارنګې د امام ابن حبان تساهل هم هغه شان نه ده. الثقات کې ابن حبان هغې راویانو ته د هغې وثاقت هم کوي چې د هغې باندې د چا جرح نه وي. هغه تساهل دغه دی. د دې وجې نه د امام ابن حبان توثیق له اعتبار نه وي. لکه یو محدث دی او په هغه د چا جرح نه ده معلومه چاته، نو صرف د جرح نه معلوموالی دلیل د توثیق نه ده. د امام ترمذي تساهل بل شان دی، خو بیا د امام حاکم هغه ډېر شدید په دی دی چې وضاع راوي روایت وي او دی به هغې ته صحیح وي. یو دا تساهل دی. او بله لانجه دا ده چې کله حدیث کې راوي وضاع راغی نو د وضاع راویانو نه آیا امام بخاری امام مسلم سا حدیث اغسطی دی؟ نه. خدای به د هغې باوجود وی چې علی شرط الشیخین. د شیخینو خو شرط دا دی چې هغې د کذاب وضاع روایتونه نه اخلي، لیکن د ده تساهل دا دی چې د کذابینو باوجود به د هغې حدیث ته څه وایي علی شرط الشیخین. نو دا فرق به کوو چې د امام ترمذي د امام حاکم او د ابن حبان یا نور کم متساهلینو ذکر مونږ کوو، نو پای کې فرق دا دی چې امام حاکم شدید متساهل دی. د هغه سلسله کې تاسو دلایل اورېدلي وو. نن هم دغه سلسله کې د هغه بل یو دلیل دی. هغه دلیل هغه دا دی چې د حدیث پیش کړي د ابوالعباس احمد بن سعید المعدانی نه. دا حدیث د المستدرک جلد 2 صفحه 617 باندې لیکل دی. دی وایي دا حدیث مونږ اورېدلی و د هغه نه په بخارا کې. بخارا د امام بخاري مسکن د هغه جای پیدایش. هغه یې مونږ ته حدیث بیان کړو عبدالله بن محمود، هغه یې مونږ ته حدیث بیان کړو عبدان بن سیار، هغه یې مونږ ته حدیث بیان کړو احمد بن عبدالله البرقی. داغه استاد دی یزید بن یزید بلوی، داغه استاد دی ابو اسحاق الفزاری، داغه استاد دی اوزاعی. او اوزاعی نقل کوي د مکحول نه، مکحول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نه عن سر روایت کوي. مکحول مشهور مدلس دی. سیدنا انس بن مالک
ته نسبت دارې چې قال كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر. قصه ده مونږ په یو سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو رساله چاپ کېږي دا غالبا صفدر وای غالبا نو پای کې د ډېر اسماعیل خان څوک عالم دی نه هغه زما باندې لیکلو باندې گرفت کړی دی بزعم خیش نو هغې کې په دې هم گرفت کړی دی چې دا قصې چونکې مشهوره ده نو دې ته غلط ویل صحیح نه دي دا زموږ د خلکو حالات دي بس قسم یې خوړلی دی چې خامخا څه به ویم نو بس څه مې وونه ومې ویښ آیا یو قصې د شهرت د وجې به ته هغه معاف کوې چې ټیک ده دا سرت خلک څه دپاره بیانوي نو دا ګرفتونه ما کتلي دي او انشاءالله چې بیا هغه کتاب چاپ کېږي نو مقدمه کې به هم چاپ شي ورپسې به نور هم چاپ شي او بهر کې دا پای کیسو کې یو کیسه ده نزلنا منزلا مونږ یو ځای کوز شو فاذا رجل فی الوادي نو چې تا واده کې لرې یو سړي آواز راځي آواز یې دارې دعا کوي اللهم اجعلني من امت محمد صلی الله علیه وسلم المرحومه المغفوره المثاب لها یا الله ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغه امت کې چې مرحوم دی تا په رحم کړل هغه مغفور دی او مثاب دی هغې له ثواب ورکولی شي المثاب لها نو سیدنا انس فرمایي چې اشرفت علی الوادي زه لږ پورته شم چې دا څوک دی فاذا رجل طوله اکثر من 300 ذراع یو سړی دی چې د هغه اوږدوالی د 300 ګزو نه لاسونو نه اوږد دی 300 ګز فقالی نو ماته ویل من انت ته څوک یې نو ما ورته ویل انس بن مالک خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم انس بن مالک هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم هم ما ته ویل نه هوا کم ځای دی هغه ما ورته ویل هو ذا یسمع کلامک دلته نږدې دی ستاسو خبرې اوري قال فاته وقراه من السلام لړشه او زما سلام ورته ووروا او ورته ووایه اخوک الیاس یقرئک السلام ستا ورور الیاس چې کوم دی تا ته سلام کوي فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فجاء حتی لقیه ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کو اگر آگے ملاقات شو فعانقه وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معانقه وکړه سلام یې وکړو دا رت چې چا کړی په څه بنیاد یې کړی ته پوهېږې په دې الیاس مړ و که نه خو دا ثابتول څه غواړي هغه کوم چې د اشنایان لګیا دي دا داسې فرقه باز دي په دې باندې دي عقیده ثابت دی پوه شوې چې تاسو خو وایئ چې داسې داسې چل مونږ اړو دغه شان ویلې نه دی خو دا ته چې کوم استدلال کوي دا غلط دی ثم قعدا یتحدثان بیا دواړه ناستو خبرې کولې فقال له یا رسول الله انما آکل فی کل سنة یوما زه په کال کې ورځ خوراک کوم وهذا یوم فطری او دا زما د کوجې ورځ ده نن نو زه او ته به یو ځای وخورو فنزلت علیهما مائدة من السماء د بر نه یو خانچه راله علیها خبز وحوت وکرفس دا سوزونه دي پکې فاکلا واطعمانی هغې دواړه وخوړې خوراک یې وکړه ما باندې مخرل وصلینا العصر او بیا مونږه د مازدیګر مونځ وکړو ثم ودعه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رخصت کړو ثم رأیته مر علی السحاب نحو السماء بیا ما وکړو چې هغه وریځو طرف ته لاړ اسمان طرف ته بیا لیکي هذا حدیث صحیح الاسناد حدیث دی سند صحیح دی او شیخینو تخریج نه دی کړی ولم یخرجه حافظ ذهبی رحم الله دا ټول ولیکي نو بیا وایي چې دی لیکي چې هذا صحیح الاسناد قلت بل موضوع
بل موضوع. په داسې روایتونو خلک عقیدې ثابتوي او کتاب کې ورته درې کیسې غلط ښکاره شوي دي او د هغې درې واړو تعلق دې سره ده. دا شته پوهې کې قلت بل موضوع قبح الله من وضعه. الله دې هغه سړی وشرموي چا چې دا وضع کړې ده. ما كنت احسب ولا اجوز ان الجهل يبلغ بالحاكم الى ان يصحح هذا واسناده. زما دومره خیال نو چې حاکم به دې ځای ته دومره جاهل کی. سخته جمله لیکل. حاکم به دومره جهالت ته رسي چې داسې قسم روایت د هغې تصحیح وکړي. دا تساهل دی. اوس موږ هغه سختي نه کوو کومه چې حافظ ذهبي کړې ده. دا د هغه عبارت دی. موږ وایو دی تساهل کړی دی. تساهل دا دی چې د حدیث موضوع دی. وجه یې دا ده اسناده واهن. په دې کې راوي دی بلوي یزید بلوي. دی یزید بلوي دا حدیث د ځانه جوړ کړی کذاب دی. نو دا د امام حاکم د تساهل بل مثال شو چې یو داسې روایت چې هغه دروغجن وي نو دی هغه دروغجن روایت هم علی صحیح الاسناد هغې ته وایي. صحیح الاسناد خو هغې ته وایي چې په هغې کې څوک کذاب راوي نه وي. دارنګې منکر الحدیث راوي پکې هم نه وي. د سوء حفظ شکار راوي پکې هم نه وي. صحیح حدیث هغې ته وي چې د شذوذ نه هم پاک وي. نو دې کې ډېر عجیب و غریب څیزونه دي. د هغې باوجود دی وایي چې دا حدیث چې کوم دی دا صحیح الاسناد دی او شیخینو تخریج نه دی کړی. دا بل مثال شو. غالبا زمونږ چې کوم جرح و تعدیل مضمون باندې زه کار کوم چې په هغې کې دا سویم مثال شو. تاسو لیکلي یاد دي درته؟ آخري تاسو کم لیکلی او تېر درس کې خو بعضې کسان نه وو که نه. تاسو هغه لیکل دی ای به سمبل نه دی ویلی. کم سهل بن سعد دا تاسو مطلب دا دی چې درې حدیث ویلو. تاسو درې حدیث ویلی دي. نورم دی باب کې شته دی. څلورم ویلي درې نه څلورم ویلی. نو دا نن پنځم مثال شو. پنځم مثال شو. دې سره یو بل ووایي هغه اسان دی ساده دی او ستاسو په کاري هم هغه هم دې جلد کې دی او د هغې صفحه ده صفحه 615. صفحہ 615 عام حدیث تے پیش کئی خلق. حدثنا ابو سعید عمر بن محمد بن منصور العدل. دا استاد دے امام حاکم. هغه ته حدیث بیان کړی دی. حدثنا ابو الحسن محمد بن اسحاق بن ابراهیم الحنظلی. دا هغه استاد ابو الحارث عبدالله بن مسلم فهری. دا هغه استاد اسماعیل بن مسلمہ. دا هغه استاد عبدالرحمن بن زید بن اسلم. او هغه نقل کی عن ابیه عن جده عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم والخطیتا. کله چې سیدنا آدم نا اقتراف وشو د خطا. قال یا رب اسألک بحق محمد. ستانه سوال کوما په حق د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لما غفرت لی چې ته ما وبخې.
نو الله تپوسو که یا آدم وکیف عرفت محمدا صلی الله علیه وسلم ولا مخلوق ہو تی څنګه پیژنې او لا ما پیدا کړی نه. قال یا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العشر مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت دين ز پوشم چې انك لم تضف الى اسمك الا حب الخلق اليك چې تا خپل ځان سره دا چانم لیکلې چې تا ته ډېر محبوبي. فقال الله صدقت يا آدم تا رښتیا وې او انه لا حب الخلق الی ادعنی بحقه زمانہ دا په حق باندې دعا کوا. فقد غفرت لگا تما بخلے ولولا محمد ما خلقتک او که محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوے تو ما نے پیدا کرے. دا مشہور حدیث تے مناظروں کے خلق پیش کی اس کو لگ رہا کچھ چیز دے کہ فضیلت دے جی نو فضیلت خو جائز دے کنا فضیلت جائز ہو پا ضعیف حدیث پا موضوع نہ فضیلت کے موضوعی حدیث پیش کول گناہ دے فضیلت تا پارا ضعیف حدیث لگی بے شک پر یہ پوئی خدا ہوئے ضعیف نہ دے لگی حاضا حدیث صحیح الاسناد وہو اول حدیث ذکرته لعبد الرحمن بن زید بن اسلم فی حاضر الکتاب. دا حدیث سے کم دے داڑم بنے حدیث تے جماعت عبد الرحمن بن زید بن اسلم حوالے سر لکل ہے. ذہبی لکھی بدے بانے قل تو بل موضوع تا حدیث موضوع ہے. و عبد الرحمن واہن عبد الرحمن چکم دے دا واحد ہے کمزور دے اور دیوی وی چے ہوا اول حدیث ذکرته له فی هذا الکتاب دیوی دے ضرورت نوخ دا راوی دا کم چې مونږ وایو عبداللہ عبدالرحمن دے کے دو روات تھی کمزوری یو راوی دے عبداللہ بن مسلم الفہری یو دا راوی دے دے راوی پا بارے کے ابن حبان لکھی دے المجروحین جلد 2 صفحات کی چہ دے دا لیس بن سعد نا دے ابن لہیانا او دا مالک نا احادیث نقل گئی اور چہ کم نقل گئی نا موضوعی اور دارنگی دا ابو حدبہ نا ہم یو نقل کر دے یو روایت اغم موضوع دے. امام بخاری رحمہ اللہ دے راوی پا بارے کی لکھی تاریخ الکبیر کے جلچے صفحہ 284 کے چے دا عبد الرحمن بن زید بن اسلم دا سخت ضعیف دے اور بلدا چے دے عبد الرحمن بن زید بن اسلم دا پا بارے کے ہمک کے امتاسو یو قول لست دے چے روا عن ابیہ عن جدہ نسخت موضوع دا حاکم خپل قول المدخل الصحیح چکے کہ جل 1 صفحہ 170 کے دا قول لکل ہے. مطلب دا ہے کہ دا امام حاکم دا خپل وینا مطابق دا حدیث سے موضوع ہے مجھے کلا موضوع ہے نا صحیح سنگا شو مسئلہ دلتا کی دک رخ یعنی موضوع تا صحیح ہوئی مستعام سوچ دا رہی جداولی کئی اصل کے دا کتاب دا امام حاکم المستدرک دا دائے وقت کتاب دے چکل دے معمر شیو دے اختلاط شکار شیو اور دے وقت کے دمرہ کمزور شیو چاہے دا غوگونو تبا میگی داخلے دل او دے غریب بپی نپوئے دا مطلب دا خبر دائے جس پکارے مکوے دا خلقو دا محدثین اصول لائی چکلے اور راوی مختلط شو تو دے اختلاط نرستو دا غیر روایتو نا قابل قبول نہیں اب بیماری دا مونگ پچا خوشحالی گو نا خو کم سے کم خلق لا چکل دین خدمت کی نو پکار دائے چا علم ورسر ہومیخ دا خود اصول حدیث خبر دا چا دا مختلط راوی روایت قابل قبول نہ نو دا کتاب لیکل غریب پدا سے وقت کے دے چا دے اختلاط طور داخل شو دا وجہ تشیعو نہ دے چا تشیعو دا وجہ پر دے دا غلط خبر دا کمزور دا
اختلاط د وجې چونکې دا د بوډاپه کې لیکل دی او دی دومره کمزوری شوی و چې ورته اوس پته نه وه چې ما څه ولیکل. د دې وجې نه داسې قسمه خبرې د په کتاب کې راغلي دي او محدثینو باندې الله ډېر رحمتونه ووري چې هغوی کنزل نه کوي د دغه بلکې هغوی څه وایي دی د اختلاط شکار شوی. دنیا کې نور هم داسې کتابونه شته چې خلکو په بیمارۍ کې لیکلي او په هغې کې لیکلي چې ډاکټرانو د ذهني کار نه منې کړو نو دغه عذر دی په هغې کتاب کې د ضعیف او دارنګې د موضوعي روایاتو کیسو علمي خبر وکړئ په هغې مقدمه کې لیکلي دي چې دا کتابونه ما هغې وخت کې جمع کړل چې کله زه ډاکټرانو دماغي کار نه منې کړم. ولې منې کوي؟ یو ډاکټر یو عالم سړي ته ووایي چې ته به دماغي کار نه کوې د هغې وجه به دا وي چې د هغه دماغ هغه وخت کې صحیح کار نه کوي. دې ته اعذار وایي. دا ادب تا ته په دې باندې ښیو چې دا عذرونه تا ته معلوم وي لوی لوی خلک د اختلاط شکار شي لوی لوی خلک او موږ چې د هغې ذکر کوو نو ډېر پکې داسې دي چې موږ له ژړا هم راځي خبرې نه شو کولی. دا تنقید چې کوئ دا مهرباني کوئ چې دا سپکاوی ځای ته نه ځي. موږ خو دین بچ کوو که نه نو دین د بچ کولو تقاضا دا ده چې کوم مشرانو دین څه کار کړی دی نه یې پورې پچموز یې مه کوئ. د هغه دلیل ته کمزوری ووایه روایت ته کمزوری ووایه خبرې ته کمزوری ووایه دلیل سره بس تک ستا کار دی. خو دا علمي تنقید باندې څوک نه خفه کېږي خو چې کله مونږ هغې له دغه رنګ ورکړو دا کم چې ورکړی شوی دی نو بس د یو بل جدا یې یو بل سره جنګونه هم کوئ په یو بل باندې غوړ هم وراړوئ او بیا فایدې چې کوم دی هغه زموږ نه د بار خلک اخلي. تاسو دا معلوم وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم شوی و چې جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. اول خو دا خبره چې دا حکم وجوب دپاره دی او که نه استحباب دپاره. قرآن خو وایي تاسو ښه یم که نه جاهد الکفار والمنافقین دا حکم څه دپاره دی او آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جهادونو کې د منافقینو خلاف جهاد شته؟ دا ولې څه وجه ده په دې کې؟ نو یا به دا وی چې څنګه آیت نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عمل ونه کو او یا به دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره حکمت عملی بدله کړه جهاد د منافقینو سره فرض نه سختی کول مرادو پاک او یا به دا وی چې د آیت نازلېدو سره منافقین از خود مړه شو. دا ټول تاویلات مفسرینو کړي لیکن اصل چیز دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقینو جدا شناخت نه ورکو. د دې وجه نه کبای صحابه کرامو ویلي دي چې دا فلان کې منافق دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته معلومه هم و چې دا منافق دی خو هغه وجل نه دی. ولې حدیثو کې وجه شته که نه د بار خلق به څه وایي په دغه حدیث کې به زما په خیال زمونږ او ستا دپاره هم څه پیغام وي که نشته پکې دې کې مونږ دپاره هم پیغام شته دی. مونږ به تنقید علمي کوو بس مذاق اړاول دا صحیح نه ده د چا باندې ذاتي حملې کول دا صحیح نه ده. بس زمونږ علمي خبرې سره کار دی چې بھائی دا شی غلط دی دغه دلیل دی او هغه دلیل کې دا کمزوري ده نو دې باندې لږ عمل وکړئ علمي تنقیدات کوئ ذاتي اټیکونه پچا مه کوئ.